ټیو 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 بمباري شروع وي ان شاء الله العزیز. نه پرېږدو نن طالبانو د هرات په قلی اردو کې اوچت کړه پروازونه شتړی مشر له پروازه طالب غازیانو پروازونه هم شروع کړه ټیو 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 بمباري شروع وي ان شاء الله العزیز. امارت بدون د کړهو کې لاس وفات سلامت سلام دی امارت سلام دی امارت سلام دی امارت سلام دی امارت او سلام دی امارت سلام دی امارت نو خائنانو غدارانو دوکبازانو چپاولګرو چې بیا دلته طالب راغلی او مردار کړی وای بیا به ویل چې هله چې طالب خلک وویشتل د خاین بچیانو په دغه خیانت باندې چې تاسو وکړه ملي شتمني لوټ کوئ د خلکو کورونه لوټ کوئ دلته تاسو څه فکر وکړه چې څوک نسته د ټولو ویډیوګانو راغلي دي دا به مخونه به یې تورو په موټرو کې د کابل په ښار کې به یې ګرځو چې دغه خلکو دا خیانت وکړه شټاسری شړونګا د سیایي او د بلیک واټر جاسوس او مزدور له غربیانو سره راغلی له غربیانو سره لاړه له بادار سره خپل راغلی له بادار سره الحمدلله هغه خلک چې په مځکه باندې د یو لیږ د سجدې کولو ځای نه درلودل چې دوی تروریستان او پنجابیان بلل نن الحمدلله هغه خلک چې په ټوله نړۍ کې د پښې د قدمونو د کېښودلو ځای نه و نن د کابل په دارالخلافه په ارګ باندې واکمن شول الحمدلله نن مو د شهیدانو ارمانونه پوره شول نن هغه خلکو چې د دغه ورځې دپاره چې په افغانستان کې اسلامي نظام ناپیز د اشغالګرو د هغوی د مزدورانو ټغر ټول شي الحمدلله هغه ورځ راغلله لله الحمد هغه ورځ خدای راوستلې چې دغه د افغانستان ټول ملت ټوله اسلامي نړۍ په دغه ارمان دو چا دا تصور هم نشو کولی د هغوی غلامانو او مزدورانو په اسلامي نړۍ کې اکثریتو خلکو دا تصور نشو کولی چې مظلوم افغانان به امریکا په ملا ماته کړي ناټو به ماته کړي دا جګړه به په ویاړ او افتخار په خپل نامه باندې کړي لله الحمد هغه ورځ ورسېدلې چې ټوله نړۍ صلیبیان کفار یهود او نصارا ګوته په غاښ دي نن ټوله میډیا ټوله ورځ دا یو خبره کوله چې طالبان افغانستان کابل پایتخت دارالخلافې ته فاتحین ننوتل دا د ویاړ او افتخار ورځ ده نن د شکر د ادا کولو ورځ ده نن هغه ورځ ده چې رب ته ټول ملت په سجده شو الله ته وژاړو چې په دومره لوی نعمت یې ونازولو خپل رب ته په سجده شو او رب دومره لوی نعمت یې ونازولو نړۍ زموږ په وړاندې نسکوره کړله د صلیبیانو د وحشت دوره یې ختمه کړله د ظلم او د ستم ورځې تېرې شولې تیارې ختمې شوې رڼا راغلې د افغانستان ملته نن خپل رب ته په سجده شه نن رب ته ژړا وکړه نن رب ته فریاد وکړه نن د رب نه د شکرانې د ادا کولو ورځ ده الحمدلله موږ دومره پیاوړي نه وو موږ دومره اتلان نه وو دا د پاک رب ذوالجلال انعام په موږ باندې موږ په ډېر لوی نعمت ولازولو پروردګاره موږ تا ته په سجده یو ستا شکرانه ادا کوو چې زموږ مظلوم افغانانو په لاس دی د نړۍ ازدهار راونړوه زموږ مظلوم افغانانو په لاس دی د نړۍ امپراتوري راونړوله یا رب شکر 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 تا د مظلوم افغانانو په لاس نړۍ ونړوله صلیبي ځواک دې ونړوه ناټو دې ونړوله ستا وحدانیت منو ستا طاقت منو ای ملحدانو ای صلیبیانو په افغانستان کې اسلامي نظام قایم شو د میلیونونو افغانانو په وینو قایم شو الحمدلله د کونډو ارمانونه پوره شو زموږ د یتیمانو ارمانونه پوره شو الحمدلله ثم الحمدلله الحمدلله یا رب شکر یا رب شکر یا رب شکر یا رب د تا شکر ادا کوو چې زموږ مظلومانو په راس باندې د امریکا ونړوله شرعي نظام د زموږ مظلومانو په لاس راوړلې زموږ وینې او غوښې تا ته دومره ګرانې وې چې زموږ د بچیو غوښې په باروتو کباب شولې د دغه نظام په خاطر باندې
د دغه ورځې په خاطر باندې الحمدلله د شهدا او قربانۍ قبول کړي الله رب العالمین دې موږ تاسې د کبر او د غرور نه وساتي او الله تعالی دې موږ د فتح په شکست نه بدلوي موږ باید تکبر ونه کوو غرور ونه کوو دا د موږ تاسې د مټو زور نه و دا د الله تعالی نصرت و د دې ویاړلي ملت کومک و چې الله تعالی موږ په دې مبینه فتح ونازولو په دې باعزت فتح الله تعالی ونازولو دا د الله تعالی موږ تاسو سره یو خاص احسان و د نړۍ په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې یو مسلح انقلاب او مسلح تحول دی داسې په سوله ییز ډول تمامیږي او داسې پرته له مرګ ژوبلې او پرته له کوم تلفاتو دی دومره یو لوی تحول یو لوی بدلون د وسلوال تحول وسلوال انقلاب دی په دې ډول کامیابیږي دا هیڅ کله هم ما ته چې تاریخ معلوم ده داسې هیڅ چیرته هم نه دی شوی موږ تاسې په دې نږدې تیر کې هم ګورې د لیبیا تحول موږ تاسې ولیدو د سوریې مو ولیدو د عراق مو ولیدو د یمن مو ولیدو ډېرو هیوادونو کې موږ تاسې د وسلوال انقلاب شاهدان یو خو هلته په زرګونه بلکې په لکونه خلک په انقلاب کې یوازې ووژل شول الحمدلله د اسلامي امارت سیاسي تدبر او د مشرانو پوهه الحمدلله دغه وسلوال مسلح انقلاب دا داسې انقلاب نه ده چې د انتخاباتو له طریقه دا انقلاب وشو یا کودتا وشوه کودتا هم نه ده شوې بلکې دا مسلح انقلاب ده مسلح وسلوال انقلاب ده هغه خلک هغه درنیم لکه فوز هغه په زرګونه د کمانډو د 8,000 پر د کمانډو سرتیري د 1,400 پر د صفرونو قطعات دا ټول بې وسلې کړل شول د ټولو نه وسله واخیستل شوه او په ځای د اسلامي امارت مجاهدینو واک په لاس کې واخیستو دا به تاریخ ولیکي دا هیڅ کله عقلا متصوره نه ده عقلا ممکنه نه وه دا چې څه الله وکړل دا د الله تعالی نصرت و همدا دلیل ده چې ځینې خلک وایي هغه خلک چې هغه د مادیاتو بندګان دي د امریکا په توپ او ټانک په تیارۍ ایمان درلود هغه خلک وایي چې معامله وشوه د څه شي معامله وشوه په هلمند کې د هغې وخته پورې مقاومت وکړو تر څو چې د هلمند ښار د خاورو سره خاورې کړو په قندهار کې د همداسې مقاومت وکړو په ټولو ولایاتو کې د مقاومت تر آخري حده پورې هڅه وکوله د الله اکبر سورې نارې دې موالي او بیا سیاسي معامله ده هیڅ سیاسي معامله نه ده شوې ما په ټویټر کې بسم الله محمدي ته هم ولیکل جنرال بسم الله خان ته هغې ته ما ولیکل هغه لیکلي و چې غني د موږ لاسونه تړلي وو او د موږ په سر معامله وکوله ما ورته ولیکل چې ای د امریکا په اوږو سپرو بدماشانو هیڅ چا د یو بل په سر معامله نه ده کړې دروغ مه وایئ ملت ته دوکه مه ورکوئ هیڅ معامله نه ده شوې تاسې تر آخري حده پورې خپل زور وازمایو هر څه امکانات امریکایانو په لاس کې درکړل بیګاش په بایډن تاسې ته پیغور هم درکړو چې 1.5 لکه فوج دې ته ولې خپل ځان نشي ساتلی خدا د الله نصرت و دا ملت در پسې راپورته شو دا ملت ستاسې په دې کړنو نه و خوښ د الله نصرت و د دې ملت قیام و چې کله تاسې تښتېدئ تاسې په کاڼو وویشتئ او تاسې د اسلامي امارت د مجاهدینو په وړاندې د دې ملت هرکلی هم ولیدو تاسې به اوس همدغې ملت ته ګوسپندي ملت وایئ تاسې به همدغې ملت ته بد بد الفاظ استعمالوئ خو تاسې دوکه شوي یئ تاسې په خپله خطا شوي وئ ستاسې محاسبه غلطه وه تاسې رسنیو ډېر د کبر او د غرور په نیلۍ کېنولي وئ تاسې ته ډېر لوړ ټالونه جوړ کړي وو هیڅ سیاسي معامله نه ده شوې امریکایي ګوډاګیان دې په یو بل پړه نه اچوي هر یو ته تر آخري حده پورې امکانات ورکړل شوي وو بسم الله محمدي نن جنرال اتانور هم لیکلی وو اتانور لیکلی وو چې یو لویه معامله شوې ده د څه شي لویه معامله شوې ده په زرګونه ټانګونه در سره وو په زرګونه وسلوال در سره وو
بخرته ډالر در سره وو، ټول امکانات ستا په لاس کې وو، بیا د څه شي معامله شوی وه؟ وسله دې په لاس کې وه، هر څه دې په لاس کې وو، بیا په دې کې معامله دې څه شي وه؟ کابل خو دې تا نه وروسته ونیول شو، دا خو یوه شپه مقاومت هم ونه کړی شو، چپل دې په لاسونو ومنډل او منډه دې کړې تاجکستان تلو. دغه خلک په یو بل باندې پړه اړوي، دوی غواړي چې دا خپله بې شرمي خپله ماتې پټه کړي، هېڅ شی نشته، تاسې ماتې وخوړه او د یو انسان د یو باشهامته انسان دغه هم یو وقار ده، دا هم د هغې سړیتوب ده چې په خلاصه سینه خپله ماتې ومني او ووایي چې بلکل زه مات شوم. بس دا هم یو بې غیرتوب ده چې د ماتې نه وروسته ماتې نه مني او د ماتې دپاره پرتوګ ګڼډې. تاسې ماتې وخوړه. زما دا خطاب دا خبرې د ولس په منځ کې هغه غولېدلو افغانانو ته نه دي چې هغوی ته عفه شوې ده، موږ خپلې غېږې ته راټینګ کړي دي، هغوی د موږ وروڼه دي، هغوی د موږ افغانان دي او د موږ ترحم د موږ عاطفه دوی ولیده. دا زما خبرې خطاب یو څو ټامیانو او جنګ سالارانو ته ده، هغوی ته ده چې ماتې خوړلې ماتې وخوړه او په یو بل پړه اړوي. عطا محمد نور غني ته وایي، غني کرزي ته وایي، کرزی عبدالله ته وایي، عبدالله غني ته وایي، بسم الله محمدي ته وایي، دا یو بل باندې پړه اړوي، په هېڅ چا پړه مه اړوئ. دغه امریکایي ګوډاګیانو تر آخري حده پورې خپل زور وواهه، هر یوه یې وواهه، هر یوه یې په خپل ځای کې تر آخري حده پورې زور وواهه چې دغه ملت ایل کی، دغه ملت امریکایي اشغال ته تسلیم کی، خپل سلطې ته تسلیم کی، خو تسلیم نشول. د الله نصرت دا، موږ د الله شکر ادا کوو. موږ یو ضعیف مخلوق یو، موږ یو ډېر کمزوري انسانان یو، دا د موږ د مټو زور نه و، دا د الله امداد و، دا د الله نصرت و. موږ الله ته د شکر سجده لګوو او خپل ملت ته ډاډ ورکوو چې ای ملته، موږ ستاسې د خدمت دپاره راغلي یو، تاسې ته د امن دپاره راغلي یو او موږ به انشاءالله تاسې ته ثابته کړو. د موږ وعدې د اشرف غني کمپایني وعدې نه دي، د موږ وعدې د ډاکټر عبدالله کمپایني وعدې نه دي، د موږ وعدې به داسې وعدې وي چې په عمل کې به یې درته ثابتوو انشاءالله. موږ به په دې هېواد کې امن ثبات په عمل کې درته ثابت کړو، موږ به د دې هېواد استقلال په عمل کې درته ثابت کړو. زموږ به شعاري کړنې نه وي، زموږ به نمایشي کړنې نه وي، زموږ به دوستي او دشمني په نه روي، نمایشي کارونه به زموږ نه وي انشاءالله. موږ به هر څه تاسو ته په عمل کې ثابت کړو انشاءالله. د دې هېواد نه به د ټوپک سالارۍ د لنډغرزم ریښې داسې وباسو چې تر 500 کالونو به بیا انشاءالله په دې خاوره کې څوک لنډغرزم او ټوپک سالاري ونه کوي انشاءالله. د دې خاورې نه به د دغې فتنې ریښې داسې وباسو انشاءالله. دا موږ د تاسې سره وعده ده، دا موږ د الله سره وعده ده. او د کابل محترم ښاریان هغوی د متوجه اوسیږي چې د خپلو کورونو نه راوځي. ارګ ته د اسلامي امارت مجاهدین داخل شوي دي، ارګ په سالمه توګه د اسلامي امارت مجاهدینو ته وسپارل شو. ټول ملت ته د مبارک وي، ټول افغانانو ته د مبارک وي. د ارګ واک او د ارګ چارې د اسلامي امارت د نظامی کمیسیون مشرانو ته وسپارل شوې. د کابل د ښار امنیت هم ورو ورو تأمینیږي او سهار چې تاسې راپورته کیږئ انشاءالله چې د کابل ښار امنیت به ټینګ شوی وي. سبا سهار به تاسې خپلو دندو ته خپلو وظیفو ته په یو مسالمت آمیزه او یو سوله ییزه فضا کې راځئ. څومره ملکي خدمات چې د کابل په ښار کې دي، ملکي مأمورین دي، هغوی د خپلو دندو ته ادامه ورکړي، سهار د خپلو دندو ته راشي، د کابل درنو ښاریانو ته د ملکي خدمات عرضه کړي، د اوبو، د برېښنا، د ترانسپورت، د نور چې څومره د بانکي خدمات دي، د مؤسساتو د شرکتونو خدمات دي، د مخابراتي شبکو خدمات دي، دا ټول خدمات دي. سهار نه وروسته سهار به انشاءالله د کابل امنیت تامین شوی وي
او تاسې ټول د کابل محترم ښاریان باید خپلو کارونو ته راوګرځئ او خپل کارونه بیرته شروع کړئ او د ولس ته خدمات عرضه کړئ. رسنۍ هم باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اسلامي امارت په رسنیو باندې محدودیت نه لګوي مګر هغه چوکاټ چې اسلام او شریعت د دوی دپاره ټاکلی ده او د موږ افغاني کلتور یې ټاکي. نور رسنۍ د بیان ازادۍ ته اسلامي امارت تعهد لري په هغه ډول تعهد چې موږ په تیرو 60 کلونو کې ثابت کړو. هغه ډول تعهد نه چې د کابل ادارې درلود. شاټاسرای شړونګا د CIA او د بلیک واټر جاسوس او مزدور له غربیانو سره راغلی له غربیانو سره لاړه له بادار سره خپل راغلی له بادار سره لاړه د CIA او د بلیک واټر جاسوس هم وتښتېده لاړه قصه ختمه شوله. مونږ به دې ټامیانو ته ویلې دا اوس هم درګر د دوی کنځلې کوي بد رد وایي غني ته اتل وایي CIA او استخباراتو کودتا ما خو راوستی CIA او استخباراتو هغه خو راوستی بلیک واټرو نو څنګه په خپل جاسوس کودتا کوله. دا خو په یوه هفته کې له خیره سره تاسو د شیخ دلاور په هغه خبرو پورې خندا کړې وه چې ویلې موږ په 15 ورځو کې تر کابل رسیږو ټول ولایتونه نیسو. الحمدلله 15 ورځې پوره نه دي طالبانو الحمدلله په 15 ورځو کې لا پوره نه دي ټول افغانستان یې ونیو. پرون مې درته وویلې چې په الله تعالی مې باور ده یقین مې ده چې سبا به طالبان کابل نیسي. خلکو را پورې خندن لله الحمد طالبانو کابل ونیو پایتخت دارالخلافه دفاع وزارت داخله وزارت ټول امنیتي ارګانونه طالبانو ونیوه. طالبان د کابل د افغانستان فاتحین سول الحمدلله. نن مو نړۍ ته د هغوی جاسوسانو ته ماتې ورکړله. پرون مې درته ویلي باور د چا نه کېده ما درته ویلي چې طالبان به تر 4 بجو پورې کابل ته ننوځي انشاءالله العزیز باذن الله. الحمدلله په خپلو خبرو کې رښتینی صادقه وم. د لایف له شروع نه چې لایفونه مې شروع کړي دي دقه په دقه مې دا ایمان و دا مې باور و چې دا خنزیران به تښتي درته ویلي مې وو. نن الحمدلله اسلامي امارت زمونږ زعما زمونږ مشران صادقین صالحین مصلحین او د امن راوستونکي ثابت شول. الحمدلله الحمدلله د ټول عمر خفګان د 20 کاله انقلاب شهادتونه دا هر څه مو کې ورکړي و الحمدلله. نن مو فتحه نن مو هغه د غازیانو وینو